نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم پارا یوسل ویختم نمبر آیت دی ددی رکو دمخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا اللہ پاک قدرت بیان شو چی اللہ رب العالمین وی قادر مطلق ذات دی پا دی رکو کی ہم دا اللہ رب العالمین قدرت ذکر کی گی او دا قدرت دلائل ذکر کی گی. اللہ جل شانہ فرمائی کہ پدی دنیا کے کم مخلوق دی کپ آسمانون کی دی او کپ ازمکہ کی دی انسانان دی کددوین علاوہ دی لکمارغان وغیرہ دا ٹول دا اللہ پاک تسبیحات بیانے. البتہ انسانانو کی دو قسم دی بعضی مسلمانان دی دا اللہ تسبیح بیانے او بعضی کافران دی دا اللہ تسبیح نہ بیانے. نور چی پا دنیا کی دا سمر مخلوق دی دا ٹول دا اللہ حمد و ثنا او تسبیح بیانی او ہر چا تخبل طریقہ تسبیح او دا اللہ دا یاد معلوم دا. اس بھئی اب انسان ہوئی چی دا انسان خدا اللہ ذکر کئی دا انسان نے علاوہ دا مارغان سنگا کئی دا دی چی کم آوازون کی دا اللہ ذکر کی دا مرغی چی کم آواز کی دا اللہ تسبیحات. اس بھئی اب انسان ہے کہ دا بدا زندہ سر و دا ساغ والا زناور دا بدا اللہ تسبیح بیانی. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی سورہ بنی اسرائیل کے 23 دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہس یو سیز پا مقدس مکدا سے نشتا چی اغدا اللہ تسبیح نہ بیانی لیکن تاسو دا غیب تسبیحات باندی نہ پیگئی بیانیے اللہ بھی پیگی و تاسو باقی باندے نہ پیگی. انسان دی پدی باندے تکبر نکی مسلمان چیزا اللہ تسبیحات بیانو نستان علاوہ ٹول مخلوقی بیانی لیکن تا بیان کو زانتا دی پیداو کو پدی باندے تکبر اولوی مکو. مارغان چکم وقت پا ہوا کی علوزی وزر خوارے کی پدی وقت دید اللہ تسبیحات بیانی ذکر دا مارغت چی پا ہوا کی محفوظ دی دا غرزیدونا دا اللہ پا قدرت بانا ورنہ ہر سمرغت مارغوی او پا ہوا کی دی روان دی نغرزی کی او یو معمولی غنتکان تبرولا دی را غرزی دا برد آدم رلویلی مارغان دا ہوا کی بغیر سستن او بغیر سپڑینا او بغیر اسباب الالت پا ہوا کی محفوظ دی را غرزی گنا دا اللہ نظام دی اگر محفوظ کری بل سودا سے نشی پتا دا اللہ نظام دی. بل اللہ پاک فرمائی چھ مالا دا تمام نظام بادشاہی دا کد ازمکو دو کد اسمانون دا. تفسیر جلالین پہ تشریح گئی چھ بادشاہی دا اللہ سر دا ہر چیز دا لیکن مثال باران راور ولدی چاہتا رزق ورک ولدی ازمک بوٹی زرغن ولدی ندی اٹھول اختیار صرف دا اللہ سر دے بل سوک سر شریک نشتا. بیا اللہ پاک پل قدرت ذکر کی اللہ جل شانہ دے اوریز شوڑی اسمان کی اوریز راجی چکم زید ابو ضرورتی اللہ پاک آگے طرف تا اوشر دے فرشتہ مقرر دا اغیل ایاج دا اوریز چکم زید اللہ وار حکموشی لانے علاقہ باند باران اوروی اوریز بوزی نور پنا کی سور تیار راولی دا اللہ پا حکم باندی اوریز لارش بیا اوریز داسی ویچی ٹوٹی ٹوٹی اس اوریز دلتا داسی اللہ پاک پا حکم باندی دا فرشتی دا اوریز جولے یوزی کی نیو بل سر اوریز یوزی کی بیا دا اللہ حکم اسی چی دا اوریز دا یو بل دا پاسا کئی دا اوریز دا یو بل دا پاسا شی غٹت در نجوڑ شی
داسې ښکاري لکه د غر سوریه لاندې د سباندې دا چوکړه د الله پاک او بیا حکم کی چې د دې اوریز نه اوس باران را اوروي نو باران تیر راووري بیا په دې باران کې الله پاک کله کله غلې راووري تاسو خیال کړئ دا غلې وي نو دام ته الله راووري او بیا د الله وغلا چې په دې غلې باندې چاته تکلیف د چا مال د چا جان ته تکلیف رسي هغه طرف ته الله پاک بوزي او چاته په تکلیف نه رسي هغه ته الله پاک بچ کی دا د الله پاک قدرت دی بل څوک داسې نشي کولی دغه رب العالمین زمون بادشاہ او بیا الله فرمایي چې په دې اوریز کې داسې پړقار د بجلی راشي قریبه ده چې د خلکو د سترګو نظرونه ختم اسمان کې کله د باراني اسمان پړقي ناغه دومره تیره رڼا وي چې سړی نظر ورته کار نه ورکړي الله فرمایي چې دا تیره رڼا یکاد سنا برقه قریبه د چې رڼا د دې برېښنا یذهب بالابصار د خلق نظرونه ختم دومره تیره دا د چا په نظام کې دا د الله پاک نظام اوس اگر چې دا دنیا کې هر قسم خلق شته څوک د الله مني څوک نه مني خو چې دا څوک نه مني دا د جهان کا مقل ته دا وګور دا دومره نظام کې دا دومره غټ غټ خبره تا ته بیان شي دا بل څوک کولی شي دا خدای یو الله د بل څوک د سره کولی نشي اوریز را غونډول یو زیت بوتل باران ورول یو بل د پاسه کول اوریز نه غلې ورول چاته تکلیف ورکول څوک ته بچ کول په اوریزو کې برېښنا غړزار دا د الله نظام د بل څوک نشي کول او بیا الله پاک فرمای چې ما ډیر مخلوقات پیدا کړل بعض مخلوقات داسې دي چې دا غیخ پېشتا بعض مخلوقات داسې دي چې غیخ پې نشتا په خېټه باندې مزل کوي لکه مثال دا میان دا ماران یا نور حشرات الارض لکه مثال دا چینجی دي نو د دې خپې نه لیکن دا بیا ګرځي دا الله پیدا کړ او بعض مخلوق داسې پیدا کړ دي چې هغه ته دوه خپې ورکړي لکه انسانانو مرغان بعض مخلوق داسې دي چې هغه ته الله سلور خپې ورکړي لکه انسان نه علاوه دا نور ساروي دي او بعض مخلوق داسې دي چې هغه ډېر خپې لري ډېر خو ولا جناور لکه مثال تاسو پیژنئ الله فرمایي چې دا ټول څه پیدا او دا څومره حیوانات چې دي دا ټول د نطفه نه پیدا د نطفه نه پیدا دا الله نظام خو تخلیق دي چاله خپې ورکول چاله نه ورکول چاله ډېر او چاله لګي الله نظام دا بادشاہ رب العالمین په هر څه باندې قادر بیا الله پاک د قران کریم صداقت بیانې چې د قران کریم کې واضح دلایل دي د الله د یووالي چې الله ور یو دي او د دې آسان مزیدار او واضح بیانونه په دې دلایل په قران کې موجود دي لکه دا اوس چې بیان شو څومره واضح مثال دی دا د الله د یووالي خدا الله نظام دی چاته په قرآن باندې هدایت نصیب کی ایمان وروړي او چاته هدایت نصیب نه کی قرآن هم بیان بیا الله پاک د منافقانو حال ذکر کړي چې دا منافقان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مون پتا ایمان وروړي الله منو پیغمبر منو او چې سمون ته وی مونږه منو لیکن کله چې یو اختلاف راشي د اختلاف په صورت کې د پیغمبر فیصله بیان نه تفسیر روح المانی او تفسیر معارف القرآن متشبی سے رحمت الله علیه لیکي چې دا آیاتونه د یو منافق په باره کې نازل شوي یو منافق دا غنم بشر د یو يهودي سره په یو ځمکه باندې جګړه راغله يهودي وی د ځمکه زماده او د منافق وی زماده فیصله بچالو دی منافق وی چې فیصله وړو کعب بن اشرف يهودي لا کافرانو يهوديانو چې کوم مشو منافق دی ته چې ښکاروي زه مسلمان او پزله کې ایمان ني دوی نبی عليه السلام له نوړو د يهوديانو مشر نو يهودي وته نه فیصله وړو استاد پیغمبر لا ځکه د مسلمانانو کې شمار غلط فیصله نبی علیہ السلام لراغلا نبی علیہ السلام فیصله وکړه د يهودي په حق د حق د يهودي
دوباره بیا فیصله راغله دی منافق وینا نه دا نه منم حکمه فیصله زو ابو بکر صدیق شه چې هغه له فیصله راغله هغه هغه شان فیصله وکړه د يهودي وته وی چې اوس کومه نه دام نه من بل یو سړی دی هغه عمر فاروق رضی الله عنه راغله فیصله را لوکا دی يهودي وته چې موږ فیصله کور اول نبی عليه السلام وکړه خدوی چې نه بل چاله بیا ابو بکر صدیق سے ما شان وکړه د بیا وی خوي صبر کی زرا اعظم او زده له فیصله کور نه تور دو فیصله او بیا وی چې چاته د الله او د پیغمبر فیصله منظور ني داغه په باره کې د عمر فیصله ده او داغه منافق سره کړ الله دا آیاتون نازل کړ کله چې د الله او د پیغمبر فیصله دي ته ورول شي دی بیا نه من او کله په کې د دې د پیدي خبرې نو بیا دې ډېر وته خوشاليږي او سم په منډه فیصله لروان خو چې منافق دی د منافق حال دا ها دا منافق ولې داسې کوي ذکر د پزره کې کفر دی د زړه لحاظ سره بیمار ایمان ور سره نشته او بل د منافقانو د نبی علیہ السلام په نبوت کې شک نبی علیہ السلام پیغمبر د زړه نه مني اسی په خلی وي الله پاک فرمایي چې دا ظالمان دي دوی ته الله پاک د خپل ظلم مطابق سزا ورکړي نو الله جل شانه فرمایي الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض الم تر تنغوري ان الله چې بشک الله پاک يسبح له تسبيح بیان اذا الله د پارا من في السماوات والارض هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي والطير ومارغان د الله تسبيحات بیانې صافات پداسې حال کې چې دی خپل وزر خورون کې وي خپل وزر خوري کړی وي او پداسې وخت کې دی د الله تسبيحات بیانې کلن دا ټول چې دی قد علم صلاته وتسبيحه فتحقیق سر دی پیجنی خپل طریقہ دا عبادت و تسبیحه او خپل تسبیحات اللہ بسنگ یادی دا طول مارغان پیجن من پی نفیو والله علیم بما يفعلون او اللہ پا خفی دفاع کارچبیه کبی وللہ ملک السماوات والارض و خاص دا اللہ دا پار بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا وإلى الله المصير او خاص اللہ پاک طرف تو واپسی دا تمام انسانان و تمام مخلوقات دا واپس کی در اللہ تا خلاصی در تلشتا الان ترائیت نبوری ان اللہ بشک اللہ پاک یزجی صحابا شڑی اوریزی ثم یعلف بینہو بیا یوزی کئی تالیف راولی پما بین دی اوریزو کی یو بل جدا جدا دی اگا یوزی کئی اللہ ثم یجعلہ رکاما بیا گرزی دا اوریزی اللہ پاک یو بل دا پاسا سوریزی خیطا پاتی سی ستی برشی تاسو پیار کری کلی اوریزی روانی سوریزی پاتی کی گو سلام دی روانی فتر الودق یخرج من خلاله فاستبوین باران چی دراؤزی دا منز دی اوریزینا وینزل من السماء من جبال او اللہ پاک نازلی من السماء دا دغی اوریزنا تفسیر جلالین لکی چی دلتا ذکر دا اسمان دے مراد تینا اوریزنا من السماء دا باراننا من السماء دا اوریزنا من جبال چی دا اوریزی پشان دا غرونو دی غٹی غٹی اوریزی غٹان غٹان چلان دن افکاری فیہا من بردن چی بھی پدی باران کی من بردن گلے فیصیب به من یشا اللہ رسیدہ گلے چاہتا چی اللہ اگواری دا نقصان ارادہ و تعلو کی تو پدی باران دا چاہ نقصان کی طاقت ہو رسی ویصرفه عن من یشا او اڑیب اللہ پاک دا اور یس چانا چا اللہ پاک اگواری اللہ پاک کے سوک بچ کی دا گلے تکلیفت ہو رسی یکاد سنا برقی قریب دا چرنا دا دی بریخنا یدھابو بالابصار ختم کی دخل کو نظرنا آسمان کی بریخنا راشی باران کی یقلب اللہ اللیل والنہار گرزوی اللہ پاک شپی و رزلرا
اړوي راړوي شپه او ورځ لرا شپه ختمي ورځ راولي او ورځ ختمي شپه راولي الله پاک ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار یقینا پدې کې خامخا عبرت دي د عقل مند خلق د پاره چې څوک عقل لري غي پدې پیږي چې الله رب العالمین دی هغه یو دي څوک سره شریک نشتا او دا کوم کافرانه چې نه مني الله فرمایي چې دې کې عقل نشته دا د عقل او د نظر خاوندان نه دي والله خلق كل دابة من ماء او الله رب العالمین پیدا کړی دي كل دابة هر قسم حیوان من ماء د نطفینا فمنهم پس بازی د دې حیواناتنا من غسوبلی یمشي علی بطنی چې هغه ګرځي په خپل ګیډه باندې مزل کې په خېټه باندې روان لکه مار ومنهم بازی د دوینا من هغه دی یمشي علی رجلین چې ګرځي مزل کوي په خپل دوه خو باندې کې انسانان او مارغان ومنهم بعض دوینا من هغه دی يمشي على اربع چې هغه ګرځیدل کی په سلور خو باندې لکه نور حیوانات يخلق الله ما يشاء الله پاک پیدا کی سچ الله پاک کو غواړي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک پر سر باندې قادر دی لقد انزلنا بتقيسر من نازل کړي دي آیاتنا مبینات واضح بیانون کې د الله وحدانیت والله يهدي من يشاء او الله پاک هدایت کی چاته چې او غواړي الى صراط مستقيم دلار نیغي ويقولون ويدا منافقان آمنا بالله وبالرسول ایمان نوړي دی په الله باندې او په پیغمبر باندې واطاعنا منګه تابعداري کو ثم يتولى فريق منهم بیا وړي یو ډله د دې منافقانو من بعد ذلك فسد اقرار کولنا وما اولئك بالمؤمنين او نيدا کسان منافقان مؤمنان ته مؤمنان ندي اسی وي واذا دعوا الى الله ورسوله او کله چې دوی راوبل شي الله پیغمبر طرف ته ليحكم بينهم د پارا دي چې فیصلو کې په مابین د دوی کې اذا فريق منهم معرضون ناګهان یو ډله د دې منافقان اعراض کوي وی من نبی علیہ السلام د فیصله نوړو فیصله من ګوړو د يهوديانو مشرله دغه منافق وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين او کچری د دې منافقانو د پارا الحق حق او پیدا پدا فیصله کی یاتو الیه دی راضی دی پیغمبر تا مذعنین په منډه باندې کله دی پیدا کوي په پیغمبر فیصله او کله دی په نقصان نبی علیہ السلام نه دي وې د کافرانو مشرک ابي قلوبهم مرض آیا پزرون د دوی کې مرض د کفر دی ام ارتابو یا دوی شک کوي په نبوت د پیغمبر کې ام یخافون یا دوی یریږي ان یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم وکړي الله په دوی باندې او رسول ددو دا څنګه ده ظلم الله نه کوي پیغمبر نه کوي بل اولئک هم الظالمون بلکې دا منافقان چې دي دا کافران دي هم دي ظالمان دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين